ماشا د حفاظت ستر باندې خدای رحمت ورګي سمرا عظیم خوشالي دا بچیان شو حافظانه په نظر ماشا د ګلانه بچیان شو حافظانه په نظر ماشا د ګلانه په غاړه کې زنګېږي سرهارونه په نظر یې ماشا د حفاظت ستر باندې خدای رحمت ورګي سمرا عظیم خوشالي دا حافظ شوکت الله بغیچه وز بلل ګلونه په نظر یې ماشا د حفاظت ستر باندې خدای رحمت ورګي سمرا عظیم خوشالي دا مولانا سمیع الله دا پلار والی خند زړه ټوکړه دا یا مولانا سمیع الله دا پلار والی خند زړه ټوکړه دا حضور احمد باندې خوشالي ټول زړونه په نظر یې ماشا د حفاظت ستر باندې خدای رحمت ورګي سمرا عظیم خوشالي دا ګل احمد هر قبر روشن شه له حد نه جوړي ګلستان شه گل احمد خان قبر روشن شاه لحدنا جوړي ګلستان شاه جنت فردوس ورته الله رسولنا په نظر یې ماشا د حفاظت ستر باندې خدای رحمت ورګي سمرا عظیم خوشالي دا کلی حافظ عارف الله دا دنیا زوالی کور په ښایسته ده جر کلی حافظ عارف الله دا دنیا زوالی کور په ښایسته ده لطیف الله باندې ډېر کوي نازونه په نظر یې ماشا د حفاظت ستر باندې خدای رحمت ورګي سمرا عظیم خوشالي ده حافظ مباشر کلی ښکارېږي حافظ شوکت الله ډېر پرې نازېږي حافظ محمد مبشر کلی ښکارېږي حافظ شوکت الله ډېر پرې نازېږي حافظ محمد عزیز ته الله ورکړلې ماتونه په نظر یې ماشا د حفاظت ستر باندې خدای رحمت ورګي سمرا عظیم خوشالي دا بختور شه په لګرانده بچی یې حافظ قرآن ده بختور شب لګران دا بچي حافظ قرآن دا محمد زکریا حافظ په کور دی رحمتونه په نظر یې ماشا د حفاظت ستر باندې خدای رحمت ورګي سمرا عظیم خوشالي دا علي اصغر مولانا لوندې درنټونه په نظر یې ماشا د حفاظت ستر باندې خدای رحمت ورګي سمرا عظیم خوشالي دا ډېر په خوښي فرمان الله ده فضل په کړه پک مولا ده دل په خوشي فرمان الله دا فضل په کړه پګ مولا دا ابراهیم امیر الله خدمتونه په نظر یې ماشا د حفاظت ستر باندې
عزت منی چې د کیم حافظون ویني کیم ګوللی د حافظون ویني د جنتیون ویني د دې په باره کې یو څه فضایل عرض کوم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ افرمائی چې دوړې جهاني سردار مبارک نامه تاسو وکړو اے دې الله حبیبا داسې یو شان د حافظ قرآن ال بیان کا چې صرف د دنیا نوي چې د آخرت د پورا هم وي امی عائشہ صدیقہ فرمائی ادي ګل مبارک فرمائی چې رسول الله مبارک ورته فرمیل اے حمیرہ صرف د دنیا خبره نه دي تکم ډیر خلق د دنیا د چمک د دمک د روب او د دبدبې نه متاثر شي بیا د یې چې عزت د غاده اے حمیرہ وروا چې کله حافظ قرآن د دې دنیا نه رخصتيږي کله د الله ملاقات ترسي هغه حالات یې وروا امی عائشہ صدیقہ فرمایي چې د دوړې جان سردار مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل حمیرہ چې کله دایتن هغه ملک الموت ارسی کله هغه فرشتہ ارسی اسرائیل ارسی چې کله د دین روح اوسی الله تعالی به فرشته ته وایي اے فرشته ورشي پروي زمين باندې یو عظیمه هستی د مو ملاقات ترسي یو عام کس نه ده یو د مو په کتاب سره مینا کړی دو د مو کلام سره محبت کړی دی په هغه وخت کې چې د دنیا خلق په دنیا پسې منډه والے چې په بزنس پسې منډه والے چې په پراپرټي پسې منډه والے چې په دنیا په شهرت پسې منډه والے چې په دنیا په روب دبدبا پسې منډه والے لیکن اې دې هستۍ د مو کلام هغه کلام چې په روی زمين باندې د الله صفات ده د الله کلام ده عزت منی د الله صفات قدیم دي لکه څنګه د الله ذات چې قدیم ده د الله نه وروتله کلام کما یلیق بشانی هی عزت منی د الله حبیب فرمایي چې الله وته فرمایي اے ملک الموت د دې مو کلام یې په سینا پر لګولای دی نن چې کله د دن روح او بوسه اے ملک الموت د غاسم ما ورسا د جنت او یا زره فرشته د زون سره او خلا د حافظ قرآن د هغه روح د اوبسله استقبال دو پورا د هغه د اعزاز دو پورا د هغه د مرتبه دو پورا د هغه د عظمت دو پورا ته او یا زره فرشته د جنت نه او خلا عزت من خبره په د غازی بس نه دو رسول الله مبارک فرمایي چې کله د فرشته روشي کله د حافظ قرآن نه روح اوبسي رسول الله مبارک فرمایي الله بیا به توي اے ملک الموت چې داس نوې چې تکلیف ورنه اے ملک الموت دا سنوی چې دنه په تکلیف نشي زنکدن په وخت کې هغه سختي هغه سکرات الموت چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وکلا سکرات الموت بیان کول فاطمه الزهرا فرمای خرقی مبارک فرمای رسول الله مبارک بشړل چې زنکدن سلګي خډیر سخت دي او یوه ور زنکدن سلګي هغه سکرات الموت د هزار تیر دی وارنه سختی دی عزت من چې چاته دا آسان شي دا به غټه خبره وی کنه وی دا به کامیابی وی کنه دا به د دنیا کامیابی او د آخرت کامیابی وی کنه به ټول جواب ورکړي او چاته چې الله امر وکړي په خپل رب العالمین وي ته وی چې تکلیف ورنه کې ته څنګه تاسو کوم دې ته بیا تکلیف ملاو شي کله به هم ملاو نشي عزت من زکه مو بیا یو چې د الله کلام دا قدیم دی لکه څنګه د الله صفات چې قدیم دي هم د الله ذات قدیم دی هم یې صفات قدیم دي لکه څنګه چې په کې قدیم ولای دی هم د قرآن په عزت کې قدیم ولای دی قرآن صرف په دنیا کې عزت نه دی قرآن په دنیا کې عزت قرآن د زنکدن په وخت کې عزت او نجات قرآن په قبر کې عزت او نجات قرآن په پولیسورات عزت او نجات قرآن په میدان محشر کې عزت او نجات قرآن د جنت ته د تاګ راسه صرف د حافظ قرآن د پورا همنا عزت منی د ټول روایت د میرو بلور په بارا کې هم نشتا الله به میرو بلور ته هم
هم دا مقام ورکوي نن دی والدین ته په هزارها بار مبارکي ایو اے د حافظ صاحب میرو پلور نن خوش قسمت ای د دنیا چې څومره عہدیدار دي د ایل پلرینا دي کله ډاکټر صاحب پلور ده کله انجینر صاحب پلور ده کله پروفیسور صاحب پلور ده کله وزیر اعلی صاحب پلور ده کله وزیر اعظم صاحب پلور ده کله کرنل صاحب پلور ده کله جرنل صاحب پلور ده د دنیا تمام عہدیدار پلرینا چې جمع کې نن د حافظ صاحب پلورا نن چې تو تکي مقام الله دې کړه مو دې الله کو ذات قسم وي د تو دې بچي د قران ای و لفظ ایغه عہده ته هم نو ورسېږي په دې ایمان یقین شتا کنه مشتول جواب ورکړي قاعده بغدادي روخلا نور علي روخلا الف با تا دا شریکا نو صحابي مزدگار نم مشوم نمخش معزز قاعده روخلا الف با تا علم ش مصروف مشوم نمخش صحابي وفات روایت روی چې کده علم د حصول لا لوی شای په دې وخت موجود و رسول الله مبارک و د صحابي دا هغه عمل شولا و چې لیا بل منځ باندې ودرا لیا صدقه ورکا لیا یوبل صالح عمل وکا خو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم داود فرمایل چې په علم شه مصروف شه نو دا ننګ علی دا ګل علی بچیون چې د توسه په مخ شه جلوه افروز دي دا دینی مدرسه عظیم سرمایہ د قوم ته ور کړه او په دا قوم په دا باندې خوشالي اظهار وکړي په دې علاقہ رب العالمین عذابین اندر مسلط کړي چې دا ګل علی وی بشه دا د قران کریم حاملین او دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث حاملین چې پکی وطن سے موجود وی اللہ پا ہم ملک و پای لگا بندی عذاب نرو بلی نوزو پا آخر سے ہمیش دیر قرون علماء دی جناب شیخ الحدیث مولانا کلیم الرحمن سے فرزند الجمل حضرت مولانا شبیر احمد حقانی سے دامت برکات علیہ تشریف فرما دے ہمیش ٹرول علماء دا پچارنو اچھ ہمیش دتے مخصا معزز په اخر شه داوی چې تبلیغ د دارالعلوم دیوبند وتلی یادو درس و تدریس د دینی مدارس امیز د دارالعلوم دیوبند وتلی دا علماء خدمت کوي بل معزز جمعیت علماء اسلام امیز قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہ علیہ عظیم شخصیت کا پدے وقت چمیش په دینی مدرسے بندے په مساجد بندے کیم یو تکلیف ورگرمی الحمدللہ علی رب العالمین چې به امام الانقلاب قائد ملت اسلامیہ ہر تکلیف تا مخشم مذہب په اعتبار سرا دین اعتبار سرا حتم نبوت په اعتبار سرا دینی مدرسے دبیل په اعتبار سرا نو په هر زوی شه الحمدللہ هر یو دینی او مذهبي طبقه تا امیش قائد ملت اسلام مولانا فضل الرحمن سے سرخیل ویلوڑوی نو زتو سے په خدمت سے گزارش کاؤں چې امیش تو سے سیاسی میدان چې دارالعلوم دیوبند وتلا میدان امیش جمعیت علماء اسلام دا په هر میدان سے امیش جمعیت علماء اسلام سپورٹ کړي نو الله تبارک و تعالی دا بچونه چې د کیم نن حافظ قرآن شل الله تبارک و تعالی دا ایدی استزون تا ایدی میر بلور تا عزیزون تا ایدی بہترین بدل ورکی